کراچۍ کې پښتنو طالب علمانو ادب شعر و شاعري او کلتوري ټنګ ټکور په اړه د یوې لوی دستوري اهتمام کړی وو چې پکې د کراچۍ په کچ د مختلفو یونیورسټو طالب علمانو ګډون کړی وو دستوري کې د پښتو ژبې سره تعلق لرونکي ادیبانو شاعرانو ډاکټرانو صحافیانو به شمول د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي مشران رابللی شوي وو دستوري په لومبنۍ برخه کې پوهانو په کراچۍ کې استوګن د پښتنو په ژوند جواک او د تعلیم په اړه جوړې خبرې کړي پوهانو د پښتنو د بچو تعلیمي ژوند او په دې اړه د پښتنو طالب علمانو بېوسي په ګوته کړي دستوري په وخت شاعرانو د خپلو خوندورو شعرونو د لارې د خلکو ستاینه په ښه ډول ترلاسه کړې وه د ټوپک په ځای کلم با راغستل غواړي ملګرو علم پوهه به په ځان کې راوستل غواړي ملګرو علم پوهه به په ځان کې راوستل غواړي ملګرو ساګره د خوبانو شنو خالونو ته د خیال لې ساګره د خوبانو شنو خالونو ته د خیال لې ساګره د دنیا د توافونو ته د خیال لې او په یو بل د یو بل دیدن هم نشي پیرزو په یو بل د یو بل دیدن هم نشي پیرزو ساګره د دې خلقو د نیتونو ته د خیال لې دستوري په وروستۍ برخه کې د پښتني کلتوري ټنګ ټکور داسې اهتمام کړی شوی وو چې ترې پښتنو طالب علمانو ښه زړه پورې خوند ترلاسه کړو او دا یادګاري دستوري د ژوند یوه نه هېرېدونکې لمحه وګرځوله کراچۍ کې پښتنو طالب علمانو لخوا تابع کړی شوي په دې دستوره کې که یو خوا په علم او په ادب پوهه لرونکو خلکو خپلې ژورې خبرې کړي نو بل خوا سندرغاړو هم دې پروګرام ته ښکلا بخلې ده کیمرامین زاهد سره نعمت زاده خیبر نیوز کراچۍ